الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين محترم حاضرینو مسلمانانو رونو او خویندو په دې ځای کې زمونږه یو بچی د الله د دین او د الله د کتاب او د سنت او د پیغمبر خدمت کوي بچو ته ماشومانو ته مشرانو ته د خدای کتاب ښیي ورسره علوم عالیه د هغې خدمت کوي نن د هغې اختتامي پروګرامو او پای کې هغې موږ له او تاسو له دعوت راکړی و زما دعا ده چې الله دې دا ځای همیشه دپاره آباد لري او الله دې د دې ځای نه دغسې د قرآن او د سنت دا چینې روانې وساتي د یو والد صاحب واصل خان لالا الله دې وبخي یو مخلص سړی و یو مینهدار سړی و دا مینه وه د هغه محبت و بیا د هغه د اولاد د نارینه و زنانه و د قرآن او د حدیث د خدمت سره مینه ده محبت دی او په دغه مینه په محبت باندې موږ او تاسو راغونډئ زما دعا ده چې الله دې دا همیشه دپاره آباد لري ما چې ستاسو مخکې کوم آیاتونه تلاوت کړه په دې کې الله رب العزت د یو دوه انبیاء علیهم السلام تذکره کوي دا دواړه انبیاء او دواړه خپل وروڼه وو د یو حضرت موسی علیه السلام نوم او د بل حضرت هارون علیه السلام نوم د دواړو مینه داسې وه چې د یو لوی بادشاه مقابله کړې وه یو پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام چې کله الله غله نبوت ورک
دا الله نه چغړم به سوال کوي نو د خپل رور کوي چې الله ما سره زما رور هغه معاون وګرځو خلک چې رور لا سغواړي خپل لا غواړي عزیز لا غواړي نو شي غواړي چې قیمتي او هغه د فائدې موسی علیہ السلام ته دې احساسو چې دین خدمت د الله دین بیانول دا یو لوی نعمت دی او یو لوی احسان دی چې دا نعمت او احسان الله په ما باندې وکړ نو الله ته زما پر اور باندې وموکي کم اجر چې ما ته ملاویږي چې زما اور ته ملاو شي کم خدمت د دین چې ته زمانه علی نو خدمت زما ضرور نو موالا او دا قانون دی چې کما ونه داغی میوه خوږی نو پای کې ازغی لازمن یي آغی طرح سے دل گرانی دائی قیمت زیادی دا پہ بند کر دا سڑی مازو خرابی دا او نه کوي دا پہ بند کر نو دائی قیمتم گرا چکم ونا کما میوه قیمتی نو سړی ته ډیره محبوب ای ډیره ګران ای خو بیا هم سړی علی دا سه دین خدمت پدې کې تکلیفونه هم راځي پدې کې مصیبتونه هم راځي پدې کې بد اراده هم ویل شي الزامونه هم لګي او ځکه به دا لګي چې دا یو قیمتي میوه ده یو قیمتي شی دی د دین خدمت الله د هر چا نه اغستی شي او دا ای مثالونه خودلی د سپینې خدمت اغستی دی دا اصحاب کهف سپیو د مرغانې خدمت اغستی دی ملا چرګکو دا عام خلکو نه خدمت اغستی دی صاحب یاسینو دا سه د انبیاء علیهم السلام نه خدمت اغستی دی نو الله د هر چانا د دین خدمت اغستی شي دا موږ ته وکول خدای یو پرځونه ده یو احسان دی چې بچا باندې وشي نو الله په موسی علیہ السلام باندې احسان وکړ داغه پرور حضرت هارون علیہ السلام احسان وکړ نو احسان ذکر کی او بیا داغه غ نتیجه هم ذکر کی چې نتیجه دا وترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون من بدای باندې پرې خود پرستانو کې دا خبره چې بچاو دی په موسی علیہ السلام او په هارون علیہ السلام اشاره دیتا چې چا د دین خدمت وکړه رستانی خلق با آغای یادی او غی تا با دعاگانی کئی دا اللہ دا طرف نو مغی محفوظی او دا اللہ دا طرف نو مغی بچی پزرگونو کال تیر شو و موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام غیر نشو ولی موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم باندې تکلیفونا و مصیبتونا اوچات کریو هارون علیہ السلام چت کړي خدای سره ولا الله ورکړه او الله وی وکذالک نجزي المحسنين انا كذلك نجزي المحسنين من دارنګ نه کانو له بدلا ورکو چا چې نیک عمل وک نیک کار وک نو داغي بدلا او داغي اجر الله بیا ورکي کله په یو رنگ کې کله په بل رنگ کې او تکلیفونه مصیبتونه درې قسم دي یا هغه تکلیف او مصیبت چې پای باندې ذلیل کیږي
یو هغه تکلیف او مصیبت چې په هغې باندې بنده عزتمن کیږي. کم تکلیف او مصیبت چې د هغې نتیجه ذلت راشي، سپکاوی راشي، نو دا د الله عذاب وي. او کم یو مصیبت او تکلیف چې د هغې نتیجه هغه عزت راشي، رستو هغه اخیری عمر د عزتي، د هغه نه مرګ نه بعد د عزتي، نو دا تکلیف او مصیبت دا د الله نعمت او احسانی. مصیبت او تکلیف کله کله دا عذاب د پاره ای، لکه قومونه چې تباه شوي دي او شرک کو نو هغه عذاب و. کله د ګناه د معاف کېدو د پاره ای، یو نیک بنده او د هغه بیماري اوږده شي نو د هغه نه څه غلطای شوي په ژوند، الله په هغه بیماري راولي، تکلیف راولي، او بیماری او تکلیف اوږد شي، نو د هغې په وجه الله د هغه ګناهونه معاف کړي او هغه پاک ساک د دنیا نه بوځي. کله تکلیفونه او مصیبتونه دا د درجې اوچتېدو دپاره وي، لکه انبیاء علیهم السلام باندې به تکلیفونه راتلل، ځکه هغوی له الله درجه اوچتوله. ایوب علیہ السلام پیغمبر دے، بیمار دے، او چې تنگ شوی نو هغه الله ته جړا کوي، فریاد کوي. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین. یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې فریاد وکړه الله ته، نادا په معنا د تضرع عاجزي وکړه. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې فریاد وکړه الله ته، الله ما ته تکلیف را ورسېده، وانت ارحم الراحمین، او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. ګوره ایوب علیہ السلام بیمارو، 18 کاله یا کم و زیات. بعضې مولیان په کیسې ځان نه ګوړه واچوي، نو هغوی وایي په هغه دانې راختلې وي او بیا پکې چینجي شوي وه، او بیا یې په ډېرانو غورځو داسې ځان نه ډکوسلي ولي. د پیغمبرانو بدن د مرګ نه بعد هم چینجي نه خوري، نو په ژوند هغه کې چینجي څنګه وشوه؟ بیا ذلت دا غواړونه، خو سره بیمارو، تنګ شوی، او د انسان فطرت دا دی چې تنګ شي نو الله ته جاړي. نو الله وایي فاستجبنا له، ما فوراً د هغه دعا منظوره کړه. فکشفنا ما به من ضر، لرګه منګه هغه چې په ده باندې و د تکلیف نه. وګوره ایوب علیہ السلام پیغمبر و، هغه باندې تکلیف راغلی او بیمار و، هغه الله ته جړا او فریاد وکړه او الله هغه روغ رامټ کړه. اوس دا نه چې ایوب علیہ السلام ګینی مجرمو نو الله والله سزا ورکوله، نه نه نه، بلکې هغه له الله درجه اوچتوله، مقام یې والله اوچتو. دویمه واقعه د یونس علیہ السلام ذکر کوي. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَا مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یاد کاغا موی والا یونس علیہ السلام کله چې فریاد وکړه الله ته تیارو در تیارو کې،
یو تیار د مئی د ګیډې وه دویمه تیار د دریاب وه دریاب په ویښ کې د مئی په ګیډه کې پروت دی او هغه چا ته جاړي دا نه وایي زما نیکه را مدد شي دا نه وایي چې آدم علیه السلام را مدد شي دا نه وایي چې فلانی بابا را مدد شي بلکې هغه جړا او فریاد کوي نو چا ته کوي الله ته وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه هغه ګمان وکړ چې موږ به تنګي رانولو په ده باندې فنادا فی الظلمات فریاد یې وکړ تیارو در تیارو کې الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کې درې شرط دي چانه چې څه غواړي نو یو به ورته ځان محتاج ښکاره کوي چې زما ضرورت دی او زه محتاج یم دویم چې چانه څه غواړي نو د هغه چا نه به غواړي چې هغه څخه هغه شی وي هغه کار کولی شي که ته یې وي اجه غواړي مولوي صاحب ته وایې ماله جغ راکړه هغه وایي ته روغې که لیونې او که ته زمیندار له ورشې ورته وایې ماله بخاري شریف راکړه هغه وایي ته روغې نه چې غواړي د چا نه نو خپل حاجت به هغه څخه ګڼي او دریم دا چې د چا نه غواړي نو هغه ته به بخیل نه وایي هغه ته به شوم نه وایي دیو چې کامله دعا د یونس علیه السلام دا درې واړه شرط یې پوره کړي دي الله اله الا انت سبحانک نشته حاجت پورا کولو والا مگر تی سبحانک پاکی ته د صدارنا پاکی ته د شریکنا پاکی ته د بخلنا پاکی ته د کمزورتیانا او دریم شرط انی کنتو من الظالمین زد آغا چانے ما چا اسباب د نجات ورسغا کمی دانا چه ظالمان نے معاذ اللہ پیغمبران ظالمان نشی کی دے ظلم دلتا پا مانا د کمی باندے او دا مانا قرآن ذکر کرده سورہ کاف کے اللہ وی کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منو شیئا دغا دو باغونو چی می بے ورکولی ولم تظلم منو شیئا دین کمی نکو زربر ظلم پا مانا دا کمی باندی چی ما سخا کمی دے اسباب نشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تا دعا خی نو آگتا وی دعا آیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وازما ربا مازان لکمی کڑد کمی ڈیرا صحابی خو ظلم نو کڑے صحابہ ظالمان نو اخو عادلانو انصاف دارو او قرآن مغیتا انصاف دار ویلی دی اللہ وی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دارنگی منگا تاسو گردولی امتا وسطا خطیب بغدادی مانا کئی الکفایہ کے وسطن عدلن خیارا منگا تاسو عادلان گردولی ورم گردولی نوال دی قرآن وی عادلانو او دلتی ورطا پیغمبر دعا خی جوائے اللہم
انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نو که ظلم شي نو بیا خو معنا غلطه شوه، تضاد راغی. ظلم په معنا د کمی باندې چې ته وایا الله ما کمې کړې ځان لره کمې ډېره، ارمان دی چې ما ډېر عمل کړی. ځکه قیامت کې به هم خلک بیا ارمان کوي چې ارمان دی ما دنیا کې ډېر عمل کړی وی، ما کمې کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې لم دی، حکمت دی چې کله سړی کې سوچ کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دعاګانې دي خلکو هغه پرېښودې او رال د ځان نه دعاګانې جوړې کړې. نو کله به وایي دعا بحق فاطمه، کله به وایي دعا بحق فلان، کله به وایي دعا بحق فلان بوسیلت فلان. واغه د پیغمبر هغه دعاګانې کمې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته دعا کوي، ورته وایي قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله ما کلکی ستا په یادولو باندې او ستا په شکر گزارای باندې، وحسن عبادتک او بیا چې ستا د عبادت دار سره خواما. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. کله کله وایي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سړی نه چې دین پاتې کیږي نو د هغې او څو وجې د هغې د وجې دین کار ته نه پاتې شي او په نور څه باندې بیا اخته شي او د دین کار ته نه بیا پاتې شوی. هغه څیزونو نه یو څو ذکر کوي. یو دا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. کله کله د سړي نه د دین کار پاتې کېږي د دې وجې نه چې دی په غم کې اخته شي او غم بیا مختلف قسم وي. کله کله غم د هغې سبب معلوم وي او کله سبب نه معلوم. هم هغه غم ته وایي چې سبب یې نه معلومه، هسې سړي زړه تنګي او پریشانه یې. حزن هغه غم ته وایي چې سبب یې معلوم وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الله پناه غواړم په تا سره د هغه غم نه چې سبب یې نه معلومه، هسې مې زړه تنګي، او د هغه غم نه چې سبب یې معلوم وي. پلار مې مړي هغه پسې خفه کېږم، زیه مې مړي هغه پسې خفه کېږم، رور مړي هغه پسې خفه کېږم. الله ما د هغه غمونو نه وساته. واعوذ بک من العجز والکسل. کله سړی نه دین دی وجې پاتې کېږي چې اندامونه خراب شي، لاس کار نه کوي، خپې کار نه کوي، جومات ته تللی نه شي، سترګو باندې ړوند شي، قرآن کتی نه شي. هغې ته وایي عجز چې اندامونه کار پرېږدي. نورې معنی هم کوي. کله سړی نه دین د دې وجې نه پاتې شي، ناراسته شي، سوس شي، ناراسته شي. نو بس سهار بانګې ویلی یا دی اوړي راوړي او یاره پاڅېدی نه شمه پاڅېدی نه شمه. د دین کار به یا دی وایي زه ستړی شوی یم نه شم کولی. نو دا دواړه هم ذکر کوي. واعوذ بک من العجز والکسل. پناه غواړم په تا سره د عجزۍ د اندامونو نه
والکسل او د سستیانا سستی او ناراستی دا ډیر بد مرض دی دا د ټولو مرضونو بنیاد دی او کینسر دی چا کی چې ناراستی راشي دی بیا هیڅ نشي کولی راسمن بنده او تکړه بنده نبی علیہ السلام چې به روانو تا به وي په اترای کوزیږي داسې به روانو تیز او نبی علیہ السلام چې بچا سره لاس ملاو کو تر هغې به د هغه لاس نه پرېښوده چې هغه به لاس نه پرېښودی او نیغ به بنده ته کتل نبی علیہ السلام چې چا به ګټه نه شو ماتولی نو هغه ورته وایي ماته یې پرېږده یپل کې ورته ونیو او ماته یې کړه ناراستی ډېر ناکاره مرض دی دا که په سړي کې ناراستی راشي نو هغه هم بیا د هېڅ بیا کور له هم ګټه وټه نشي کولی خپله ښځه او بچي بیا بل ته محتاجه کي ځکه دی ورله څه ګټلی نشي ناراستی که په ښځه کې راشي نو هغه بیا په کور کې جارو هم نشي والی لوښي هم نشي وینځلی کپړې هم خاوند له نشي راغستی پرتوغاښ هم ورله نشي اچولی نو خاوند بیا وایي زه به بل واده وکړم نو دا محتاجه کی دیتا ناراستی داسې مرض دی چې دا بنده د هر څه نه پاتې کوي نو نبی علیہ السلام پناه غواړي د ناراستۍ نه هغه وایي واعوذ بک من اللجز والکسل پناه غواړم په تا سره د عجزۍ د اندامونو نه او د سستیانه واعوذ بک من الجبن والبخل کله کله د سړي نه د دین کار د دې وجې نه پاتې کېږي چا بزدلوي څوک یې ویاروي مړ باندې کم ګورې نو دی بیا د کوره نه راوځي او چا ته خبره نشي کولی بزدله شي یارندوکه شي او کله کله د دې وجې نه دین کار ته پاتې شي چې بخیلي شومي یاره که دین کار لازمه پیسې لګي خرچه کیږي نو دا به څوک کوي نو ده نه پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل پناه غواړم په تا سره د بزدلۍ نه او د بخل نه واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال پناه غواړم په تا سره د زیاتوالي د قرضو نه او د خلکو د غصو نه کله دین د دې وجې پات شي قرضې پې راشي نو بیا بهر نه وځي چاته پټ شي او کله خلک ورته غوسه نو دې خبره نشي کولی د یارې نه نو دین ته پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښکلې دعاګانې ښې دي عرض مې دا کو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په هغې هم تکلیفونه راغلي وو په پیغمبرانو هم راغلي وو خو دا تکلیفونه د راحت سبب ګرځېدل مسرات دنیا مسرات الاخره د دنیا تکلیفونه د آخرت خوشحالی بشي نو کله سره دین کار کوي تکلیف برداشت کوي خو د هغې نتیجه بیا دا راوځي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وګوره د بادشاہ 40 کال د هغه دربار کې چغې والې وي او د الله توحید بیان کړی نو چې هغه غرق شو نو خپلو کې ورته سامیری پیدا شو سامیری دا نه چې زرګر و خلک وایي زرګر ته سامیری وایي نه نه سامیر د هغه کلي نوم و چې هغه د کم کلي نو هغې ته نسبت کېده لکه د شاه منصوري شاه منصوري ورته وایي نو سامیر د هغه کلي نوم نو سامیری ورته وایي نو سامیری پیدا شو په خپلو ملګرو کې نو هغه مقابله شروع کړه نو کله هغه خپل ملګرو کې هغه یې رالل وي یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه موږ له هم داسې اله جوړ کړه لکه د الهه چې دي
نو خپلو ملګرو کې به راشي تا ته به یره جي دا فلانی پاټای والا داسې کوي موږ له هم داسې پکار دي فلانی داسې کوي نو موږ له هم داسې پکار دي نو بیا به د هغې نه تنګې آبلاگی شده با انبیا آبلاگی شده با انبیا هیچ کس ندیا دا نشان در کربلا آغا تکلیفونا چه انبیاء باندې راغلی ہو دا اغی مثال چا کربلا کی امنده پیش کرے ہر کے عاشق شد اگرچه نازنین عالم است نازیو کے راس بار میں باید کشید چوزل عاشق شو بیا نازونه نشته بیا با مصیبتونه او تکلیفونه اوچته نو چې دا الله په دین عاشق شو او دا الله دین یاد دیو که تکلیفونه برازی ستړی برازی خلق با خبری کئی سوک با خلاف کئی تو پرواہ مکو نتیجه با دار آوزی چرستو با خلق پتا باندی بی آفرین و شاباسے وی دعاگانی بدر تکی حضرت شیخ القرآن زمان والد محترم چراغ ڈنبے نو پدی پنجپیر کی داغی سوک مرگره نو یو مرگره دو او الحمدللہ نن پا پنجپیر کی یو مخالف نشتے دا عقیدی او دا مسئلے خلاف یوم نشتے زمانگا او ټول یو دی او ټول متفق دی او بیا په موږ دومره مهین دی چې په لار زو نو هر په لاسو منټو لار ز په یو غنټه کې ومه چې کوم یو مخې راځي نو قدر کوي دا حضرت شیخ القرآن نن یادیږي ولې یادیږي ځکه هغه د دین خدمت کړو او په صحیح نیت یې کړو سلالچ او تمه باندې نو کړي موسی علیہ السلام د دین خدمت کړو تکلیف اوچات کړو نو الله وی ما پرستانو قومونو کې دا خبره پرې خدا چاغي باوی سلام علی موسی و هارون سلامت یادی بچاو دی رحمتونه دا الله دی په موسی و هارون باندې انا کذالک نجزی المحسنین یوازی اغینا بلکہ سوچ نیکانی نو دارنگی منگا بدلا ورکو نیکانو لا چاچے دین خدمت دا دین بنیاتو کو او دا اللہ دا رضا دا پاریو کو اللہ غی لاجر ورکی نن الحمدللہ پا پنجپیر کی ہر یو کور مدرسہ دا ہر یو جماعت مدرسہ دا امنگ پی خوشحالی گو بار ځای کې د قرآن درسونه دي د سکول هلکان د کالج هلکان د یونیورسټۍ هلکان د هر قوم کسان بله ورځ زه کته جومات ته تللی وم میر حمزه جومات ته هلته انور میلاو شه نایي انور نو ما طالبانو ته ویم هلکه دله ګوره ډېر ښه قرآن ورځي اما د ده چې ختم و په سعودي عرب کې چې دی و نو ما د ده د قرآن ختم نو ما ته ټلیفون وکړ زما خو همزولی و ملګری و وی یار زما ختم دی قرآن نو څوک راولمه نو ما ورته وی ما ته به بل مولا راولې زه درغلمه نو ما ویزه ولګوله او زه لاړم او ما د ده ختم ما هلتې کړی و طالبان اریان غوني شو په پنجبیر کې نائی قرآن وی ترکان قرآن وی لوار قرآن وی زرگر قرآن وی پختون وی سید وی دا چا محنت کړي په دې کلی کې ځان کړولې او دې کلی ته د اخر او فائدہ راوړي دا نن چې څوک الله ته یو وی خلک وته ته پنجبیره د پنجبیر نه لولوي کلی شته ثوابيالو د څوک بل څه وته نه وی خو پنجبیر ته نسبت کوي ځکه دې کلی کې خدمت شوی او هغه خدمت الحمدلله روان دی د کلی خلکو مینه ده محبت دی یو د هغې نه دا ځای دی نن د کلي دې سر ته هم ختمونه دي او هغه سر ته هم ختمونه دي اوس دې ځای ختم دی رستو بیا هلته ختم دی نو دا ختمونه د قرآن او د حدیثو دا شروع دي الله دې دا آباد لري
او څوک چې دا خدمت کوي الله دې د هغوی دنیا او آخرت ښایسته کي او الله دې پکې ډېر برکتونه واچوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.